الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف تاسو شوق سره وایي تیر شوی جمعة المبارک باندې د اسلام شعبو باندې او پای کې چې کوم احکامات دي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث مبارکه د رڼا کې چې کوم د مؤمن صفات دي هغه باندې ذکر دا پښیو دا الله تبارک وتعالى په سورۃ المائده کې حکم دی چې د خپل نفسونو خبر چې دینو داواله ایمان والو خپل ځان ته غور او فکر چې دینو داو کې اسلام رسول الله مبارک د حدیث مطابق څنګه فرمایي او یا چې دین شوبې دي کم و بیش نوري دي د ټول نلوي صفات او د مؤمن دغه اخلاق کریمانه بوي دا د اسلام یو اهم چې کوم دین شوبه ده او بیا رسول الله مبارک چې د بد اخلاق او کوم نسبت چې منافق تکیږي او دغه غدري صفاتونه چې دینو ذکر کړی دي یو خدا چې کله دې خبرې کوي نو دې به دروغ وي وعده وکړي دای خلاف ورزي به کوي امانت چې وسره کې خو دې شنو دې په پای کې خیانت کوي دا به د منافق علامات چې دینو دا به وي اوس موږ به خود احتسابي به چې دینو دا کوو ځکه په بعض وخت کې د رسول الله مبارک یو حدیث شریف د علما ذکر کوي او چې کله یو سړی چې دینو دا وایي چې دا ټول خلق چې دی په هلاکت کې دی او هلاکت کې دی د په حقیقت کې وي دی هلاک شو دی هلاکت کې دی مراد دا چې د خپل ځان فکر به مونږ پریخي او د نور فکر به چې دینو دا کوو نو دا مو ډېر د نقصان او د خسران خبره چې دینو دا ده چې مونږ وایو خلق ډېر هلاکت کې دی او خلق ټول خراب دی او خراب دی او ځان ته زمون خیال چې دینو دانی نو خود احتسابي عمل چې دینو دیته وای یو سړی په خپل غریبان کې چې دینو دا وګوري چې زما حالت چې دینو دا سره دا سبب نه کو کوم وایو چې موږ بس غلط یو بس بل ته هم نه خینه وایو خو نه د لومبني دور کې لومبني درجه کې با د خپل ځان احتساب چې دینو کو چې موږ سونه چې دینو خيو او بیا موږ هغه نور ته د سونه د خو هغه درس چې دینو دعوت چې دینو ورکو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي چې هلاکن ناس دا خلک هلاک دي نو په حقیقت کې چې دینو دې هلاک دي ځکه دیو د خلکو فکر هم کوي خو د دې د درس او د اصلاح بچ دینو دا کوي د صحابه کرام رضوان علیهم اجمعین د دې طریقه او دستور هغه هم داو چې دی به چې راځي چې د ایمان هغه جدت د دې دغه تجدید چې دینو داو ایمان چې دینو نه ویګو ایمان خو زوړ ایمان دی ایمان خو ایمان دی الله باندې ایمان پر رسول الله باندې ایمان فرشتو عقاید دغه ټول چې دینو د ایمان دی لیکن چیرې ممکن او د مذاکره وکړو
د ایمان د یو بل نویوالی او تجدید دا چې دی نو دا وکړو. نو دې سره به وي د معاشرت یعنی د خپل چاپېرچل د ګاونډ اصلاح به چې دی نو هم دا به چې دی نو دا وشي. نو چې څنګه د منافق دغه نښې خولې دي لومبنۍ به کې د دروغ چې کوم دی نو دا دی چېرې د دروغو نه به اجتناب دا به چې دی نو لازم چې دی نو پکار وي. ګوره د دې حدیثو د علماو د دې اقوالو د دې خلاصه چې دی نو دا وي یو سړی ایمان والی او دی به دروغجني وي کېدی چې دی نو دا نشي چې دی به څنګه به چې دی نو دی به دروغ دا به چې دی نو وایي. نو خو مونږ د مونږ معاشرت دی که تجارت دی که سیاست دی که هر شعبه ده تجارت دی په هغې ټولو دی او که ملازمت دی نو په هغې کې زمونږ دغه دروغ یو عادت چې دی نو دا ګرځېدلی دی او بعض ځای کې مونږ وایو چې دی نه بغیر اوس کار چې دی نو دا نه کېږي. که چېرې د دې مجلسونه هم کوو آباد کوو ټول په دې باندې آباد دا چې دی نو دا وي. خو لوی وعید د حدیثو کې د دې چې دی نو دا راغلی دی چې د دروغ نه به حد الوسع بلکې د دې نه به ځان چې کوم دی نو ساتل پکار وي ځکه دا د مؤمن شان چې دی نو دا نه دی. یو روایت کې راځي یو سړی خولې باندې وي دروغ چې دی نو وایي د دې نه یو بدبویي چې دی نو روانې شي فرشتې ته وي تښتي فرشتې د هغه ځای نه دا چې دی نو رواني چېرې ګوره دغه ایمان والا دی او دا عمل دی چې دی نو کوي دروغ چې دی نو دا عمل چې دی نو دا کوي نو د دې نه به اجتناب به زیات چې دی نو دا به پکار وي. زیات نه چې بالکل دروغ به بالکل وایي نه څو صورتونه داسې دي چې حدیث شریف کې هغه چې دی نو ښوولي دي علماو په د هغې باندې عمل وي چې په هغې کې جواز چې دی نو دا ګرځي او هغه د ضرورت بنا باندې دا چې دی نو دا وي. یو خو چې د انسان د دې قتل چې راشي او دې د هغې نه ځان بچ کوي نو په دغه وخت کې دا هیله وکړي نو اجازت ورته شریعت چې دی نو ورکوي. دویم دا چې د یو دوه بندګانو سره اصلاح ده سروغه جوړه په هغې کې چې دی نو کېږي او په هغې کې د ضرورت مطابق چې دی نو څه خبره وشوي داسې چې په حقیقت کې هغه نه وي نو په هغې باندې نیول او رسخت چې دی نو دا به شته او نیول په هغې باندې دا چې دی نو دا نشته. د دې نه علاوه د دروغو گنجائش چې دی نو بالکل د اسلام اجازت چې دی نو دا نه ورکوي ځکه د مؤمن شان چې دی نو بدایي چې هغه به دروغ به دا چې دی نو نه وي او د مؤمن شان بدایي چې دی به اعتماد به چې دی نو هم دا به چې دی نو کوي. د علماء دیوبند رحمه الله په دې حالاتو کې چې دی نو راځي یو بزرګ د جماعت کې چې دی نو ناست دی خپل خانقاه کې ذکر چې دی نو کوي او یو کس ورته راغی ورته وایي حضرت اوس یا به هغه یو ازمیخ کوي او یا به هسې چې دی نو خبره کوي وی په هندوستان او فلاني ښار کې یو پل دی هغه روزانه خلک چې کوم دی نو دا خوري وي دی جو ګوره ورته داسې هم شته نو بیا چا ورته وایي چې حضرت ته خو ګوره خندا چې دی نو تا پورې دی کوي چې پلانې پل دی او هغه خوراک کوي پل چې د خوراک چې دی نو کړی دی خو تېره د مؤمن شان خو داسې نه چې دی دروغ وایي خو داسې به یې کېدی شي الله ته خو څه ګرانه چې دی نو دا نه ده او کېدی شي داسې چې دی نو کوي دومره هغه د اعتماد دا چې دی نو دا دی وایي چېرې د مؤمن شان داسې دی چې دروغ به دی به چې دی نو دا به وایي نه. اجتناب د علماو په دومره په صح حالاتو کې چې دی نو دا کړی دی او بعضې داسې چې رسول الله مبارک فرمایي چې وایي څه امور چې دی نو داسې دي چې د هغه انسان شرک ته چې دی نو رسوي نو په هغې کې د غلط ګواهي به کې درې پیرې به کې رسول الله مبارک چې دی نو ذکر کړی دی چې انسان غلط گواهی چې دی نو وکړي چا په ځای باندې نو وایي درې پیرې دا رسول الله مبارک دا چې دی نو فرمایلی دی چې انسان شرک ته چې دی نو دا رسوي. خو زمونږ عادت چې دی نو سي او زمونږ خبرې صحیح مونږ خو وایو چې نه په دې کچرۍ کې او په دې رول بهی دپاره خو شهادت دا خو زمونږ چې دی نو یو ضد دی او ده چې دی نو یو شهادت ما لپاره چې دی نو دی به دا نه کوي او دا خو زمونږ د پښتو چې دی نو دا ځای دا څو خبرې به تاسو هم اورېدلي مونږ هم چې دی نو داسې اورېدلي دي وایي د پښتون خو چې کوم دی نو العیاذ بالله دا کلمه د کفر د انسان چې دی نو بوسي شرک ته چې دی نو انسان بوسي خو د نقل چې کوم دی نو په هغې باندې الله نسل نه کوي وایي د پښتون خو به یو خو په جنت کې او بله به چې کوم دی نو العیاذ بالله په دوزخ کې ولې چې دا خو به دی به چې کوم دی نو ګواهي کوي رور دپاره به چې دی نو دا ونه کړي نو دی به چې دی نو دا څه کوي نایله باندې دا څومره قتلونه چې دی نو دا وشي خلک چې کوم دی نو لرې ناست دي وي رور عزیز او هغه راشي او هغه ولګوي او زه چې دی نو هم
حقیقت دغه مړ شوی دی کس هم دغه مړ کړي لیکن دغه لیدل چې دین دا خو دین نه کنه او دې باغې باندې کوم دینو گوايو کی نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بعض وخت دا انسان شرک ته دین نه راسي علماء او د اسلاف د اجتناب ته څومره جګنو دا کړی دی او څومره په دې حالت دای چې کوم دینو کړی دی ګوره د زمانہ جاهلیت د رسول الله مبارک د دور نه ډېر یو بدترین چې دینو دورو د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اسلام چې دینو د لا نور وړي ایمان لا د دینو د نور وړي اسلام دا احکام چې دینو غي نو ملي لیکن د هجرت کړو مخکې چې دینو تلو دغه وخت بادشاہ دې چې دینو راو ویره سوکشتر راسي چې دنه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا نوې داول دین کوي چې داغه حالات او ذکر ماته وشي وی چې او د سفیان چې دینو راغله دی او داغه دی اوس داغه ته پوس کوي یره دا تاسو په علاقه کې چې کم دا محمد چې دینو دی راغله دی نوې دین وروړلې د خاندان چې دینو څنګه دی او ته وی لوی خاندان والده د شرف خاندان دی قریش دا چې دینو دی یو بهترین خاندان دی د لوی خاندان چې دینو دادی تو وی خان بیا تو یره د سره خلک چې کوم دینو څنګه دی وسره وی خلک وسره غریبانان دي نو دغه بادشاہ چې دینو وی نجاشي چې موتو چې دا د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د اخر زمان نه چې دینو مداو چې دی په لوی اعلی نسب خاندان کې برازي د چې دینو ابتدا کې وسره غریبانان خلکی دا نور نه چې دینو مداولې دا ابو سفیان چې کله ایمان چې دینو راوړو نو دوی چې ما دغه وخت عار غنیدل کله مادام ویل شو ځکه چې زه خو د حالت د اسلام چې دین په دغه وخت کې نوم دروغ ما ویل شو لیکن د جاهلیت کې هم زه د دروغونه الله تبارک وتعالى چې دینو دامن کړو اسلام نه دروړي لیکن په دغه وخت کې دروغ چې دینو دا صاحب دا چې دینو نه وي او د دې صفات وته الله تبارک وتعالى وته د ایمان د نور دی وته چې دینو کو دی ورکو د حالات کې راځي چې حضرت غنگوی صاحب رحمت الله تعالی علیه د اولوی اولو العزم مجاهدینو کې د شمیر چې دینو داو وې حضرت چې دینو د انګریزانو په وخت کې د قید شو په هغه وخت کې دینو رال او په د باندې پرچه چې کوم وښنه پای کې دا چې د سره هتیار دی بندوقونه ټوپکې دا وسره چې دینو سره موجود دي کله چې انګریز جج دی ولا مخامخ شو دی وتراغه وتوي د رشید احمد تاسو سره چې دینو یو الزام ته باندې لري او پرچره چې د بندوقونو د سره دي نو هر سره ټوپک خامخاوه سره وي ځکه چې د مجاهدینو ضرورت وو لیکن په لاس کې وي تسبیح نیولې وي هغه تسبیح چې کوم دینو ودا تبارک کړی چې حضرت یا صاحب اتیار خو چې کوم دینو زمونږ داله اتیار مونږ سره چې دینو دا اتیار یو هله وکړه خو دی نو چې یو ټوپک ما سره کنه نشته په دغه وخت ولا حالت د قید او مصوبتونو تکلیفو لیکن هله وکړه چې زمون خدا اتیارونه دي تسبیحات زمون دا اتیارونه چې دینو دادي نور را سره نشته لیکن په دې حالت کې دروغ دی حضرت چې کوم دینو وداونه وي چې اسنه چې زما په دې جواب باندې دروغ الله تبارک وتعالى لیکل د دې چې دینو داو شي دا نانوتو صاحب رحمت الله تعالی علیه قاسم صاحب حضرت شیخ الاسلام رحمه الله د علوم دیوبند بنیاد د چې دینو داخلي انګریزان په پس ویدار الگرفتاری دا چې دینو کوي او دی ولار دی د دنه چې دینو کوي تاسو کوي چې قاسم د ځکه نو وی حضرت د غزین لغون د دینو دغه خوا ده ویره اوس چې دینو دلته وو هله چې دینو دا وکړه مطلب دا وتم نو چې نه چې دینو نیم او ناغه نشته پته راته چې دینو نشته کړي هغه د پانسه او د قید وبند دغه ټول تکالیفو خو شریح له وته وکړه یو څو قدمه د اغازین چې دینو دی خوا شو وی چې اوس دلته ونه انګريز پاګی باندې پونه شو او الله تبارک وتعالى او تخلاصي دی وته چې دینو وته ورکړه لیکن دومره احتیاط په د جبه دا وکاو چې د بده دروغجنو کې نوم زما چې دینو داران شي د مفتیان اعظم ټول چې دینو غدالي کی چې د دروغ چې دینو ډېر خبرې دي بعض وخت داسې چې انسان سرټیفیکیټ چې دینو هغه غواړي یو د کسب لاس کې اختیاري او هغه ته دینو ته ولي کی هغه ته ورکی دین په دروغ کې چې دینو ادا چې دینو راغی او بلکې تقی عثماني صاحب حفظه الله او چې دینو یو واجب خبره بلل لیکي وي بعض صفت یو کس کې هغه صفت بګنی مولانا بني ځان ته وای مولانا
وی دا هم چې دی نو راځي دروغ وکړي. او نن سبا خو یو بل خبره چې دی نو راغلې ده دی وی هر سړی چې دی نو تقسماني چې هم دا لیکلي دي چې وی دی به چې کوم دی سید ني او سید چې کوم دی نو هغه لیکي ځان سره وی دا هم په دروغ کې چې دی نو راځي. یو سړی د پروفیسر بني او پروفیسر بزان سره بدا چې دی نو دا لیکي وی دا هم په دروغ کې دا چې دی نو راځي. الله تبارک وتعالى به د دې تپوس به هم دا به چې دی نو کېږي. یو سړی بلکې حضرت دام لیکلی دي وی ډېر خلک ما ته راشي کتابونه یې لیکلي تصنیفات چې دی لیکلي وی چېرې په دې باندې ته ولیکه تقریض پې ولیکه چېرې دا کتاب داسې دی. نو زه په هغه کتاب باندې لیکل کوم چې حرفن چې دی نو زه ولولم چې یاو دا مال لوستی دی چې دې کې دا ټکي داسې دی نو هله پې لیکل کوم. که نه هسې پې لیکل وکړم د پاسه چې دا کتاب ډېر بهترین دی او دا ما ولیکو نو دروغ چې دی نو هم دا چې دی نو دی. اوس په دې باندې قیاس موږ ځان ته وکړو چې په دې معاشره کې څومره ډېرې خبرې هغه داسې دي چې هغه زموږ په عرف په ژبه باندې په عام د دروغو باندې چې دی نو هغه چې دی نو راځي. الله تبارک وتعالی به څومره به چې کوم دی نو زموږ ګرفت په دغې باندې چې دی نو دا کوي په څومره په ژبه باندې الله تبارک وتعالی ته خو هېڅ ګران چې دی نو دا نشته. د انسان هر عمل هر ذکر خبره بده خبره هغه ټول هغه ریکارډ الله تبارک وتعالی راغونډوي او هغه چې دی نو ګي او هغه د ځان سره دا به چې دی نو کوي. د هر عمل مؤاخذه به الله تبارک وتعالی به دا به چې دی نو کوي چې انسان په دنیا کې یو دومره لوی ریکارډ چې دی نو ساتلی شي یو دومره لوی معاملات او لیکل وینا ویډیو آډیو هغه په یو معمولي څیز کې اعلی کې چې څنګه نو کولی شي جمع کولی شي الله سره خو د هر عمل هغه سره چې دی نو دا موجود دی. نو چې څنګه حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د منافق دغه صفات دي نو خي چې لومبه خدای چې دې خبره کوي نو دروغ بچ دی نو دا بچ دی نو وي. وګوره یو خو داسې دروغ دي چې هغه د استهزاء لپاره چې دی خو لوی وبال لوی بوج چې دی نو دا دی. اسلام کې وی هانسی او خندا منع چې دی نو نه ده. رسول الله مبارک چې کوم دی داسې کړي دي. یو بوډۍ او د حالات ذکر به تاسو علماونه پورېدلي وایي رسول الله مبارک به د بوډۍ سره به استهزاء به چې کوم دی نو کوله او یعنې یو خندا به چې دی نو کوله خو هغه به داسې نه وه. دا خندا یو چې کوم دی خندا وي او یو چې دی نو په چاپوري خندا دا چې دی نو وي هغه په اسلام کې چې دی نو منع ده. یو انسان ځکه چې وایي د مؤمن دا مزاج به داسې خشک او ترش به هم نه وي چې کله دې کور ته داخلېږي ښځه ولا هم چې بیا چې دی نو راغی سړی بیا راغی تندي باندې هر وخت 12 چې کوم دی نو دي بجو دي نه د مؤمن او د خاوند شان به چې کوم دی دانې دی په خندا به دی نو هم ځي بچو سره به هم اولاد سره به هم داسې نه کوي بلکې داسې د اولادو تربیت چې دی نو بعضې اولاد په دې خراب شوي دي چې پلار والدین ورته وخت دی نو هغه نه ورکوي هغه بار چې دی نو ډېر یو زادي او کلو فضا چې دی نو غواړي او بیا کلو فضا هغه چې دی نو ډېر سیوا شي. او نن سبا خو داسې معاشره کې موږ چې دی نو اوسو چې د اولاد سره چې څومره هغه نزدېکت پکاري قربت چې هغه خپل مشکلات مصیبتونه چې هغه هم ذکر تعالی چې دی نو کوي. زه فلاني ځای کې اوسم ماله دا مسله ده ماله دا دی بعضې وخت ډېرې خبرې اولاد چې دی نو هغه نشي ویلی پلار تپوس نه کوي نو په هغې کې هم یو ډېر لوی نقصان دا چې دی نو شروع شي. نو وایي چې رسول الله مبارک دغه بوډۍ ورته وایي چې یا موږ به جنت ته به هم ځم ورته وایي نه ګوره جنت ته بوډۍ نه ځي بس هغه ډېره په جړا باندې چې دی نو شوه. حضور پاک وسلم ته بیا فرمایي چې ما خو داسې نه وي الله تبارک وتعالی چې دغه بوډېګانې جنت ته بوځي دې له به ځواني به ورته چې دی نو ورکوي او دا به ورته ورکوي. وایي په دې باندې باید یو سکون او چین به ورله ملاوېده یا وایي د حضور پاک وسلم نه څوک دې اوښ غواړي یا اوښ د مخې له غواړي ورته وایي چېرې اوښ چې دی نو را سره نشته ورته وایي حضور پاک ولې نشته وایي نه بچې د اوښ را سره شته نو دا اوښ چې دی نو دا د بچې دا چې دی نو دا نه دی دا د اوښې بچې نه دی. نو یو قسم داسې قسم خبرې هغه د دروغو کې چې دی نو شمېر په هغې کې نه راځي ځکه چې هغه د استهزاء لپاره وي او د خندا لپاره وي. خو لیکن حضور پاک وسلم د خپل د دې نه هم منع کړې ده چې یو وړوکي وي یو مور چې دی نو راوخته یا یو پلار چې دی نو راوخته او هغه ته وي راشي یو څیز در کوم نو حضور پاک وسلم دغه کس ته وایي چې تا که دله دا څیز نه ورکولې نو الله تبارک وتعالی به ستا دا شمېر په دې دروغجنو کې دا به هم چې دی نو شمېرلی
مطلب دا چې ته د بنیاد د دې سره به احتیاط به سره چې نو کې او چې کله یو زوی پلار په دروغ وویني نو بیا وروسته هغه هم په هغې باندې نقل دا چې دی نو راځي دا حدیث چې کوم د علماو جمع کړي دي یو ډېر لوی محدث چې دی نو دی او دا خو په داسې حالت کې خو نه و چې په دې د کتابي د شکل کې چې دی نو مونږ ته رالل یو محدث به چې دی نو هغه به روانو یو سفر به یې کوو په داسې به روانو په آسونو باندې به روانو پیدل به روانو یو صاحب لیکي چې زه یو ځای ته ورسېدم یو حدیث راته چې کوم دی نو چا ویلي و چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د صاحب سره یو حدیث د سره چې دی نو شته او د هغې یو واسطې هم چې دی نو در ټول یاد دي چې دا حدیث حضور پاک صلی وسلم د فلاني 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 تر حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم پورې دا سند دا چې دی نو موجود دی او دا رسېدلی دی و چې کله زه ورسېدم نو هغه وایي اس چې دی نو هغه داسې روانو اس ساته وایي ده ورته وایي دا جولی چې دی نو داسې کړه هغې کې به لاس و مراد دا چې دی اس ته وي چې راشه څه خوراک او ګیا را سره ده خو چې کله وي هغه اس چې دی راورسېد نو یا جولی کې چې دی نو پکې څه نه و وایي بس د هغه ځای نه فورا راواپس شو چې تا دله چې کوم دی نو دروغ وي نو د رسول الله مبارک د حدیث هغه ته جمع کړي دي نو پای کې زما شک چې دی نو دا پیدا شو اسنه چې پای کې څه لفظ وړاندې رستو چې دی نو دا نو دا علما محدثین فرمایي چې داسې به نو ځکه چې دغه ډېره بهترین زمانه وه لیکن د هغه زړه چې دی نو دی نه کړک چې دی نو دا وکړو چې د دې ځناور دروغ چې دی نو ووایي نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حدیثو کې څه شک شبه چې دی نو رانشي نو دا دین دومره په اعتماد باندې چې دی نو راغلی دی د دروغو نه اجتناب ګویا موضوع هم دا چې د انسان هر څومره وس کېږي چې د هغې نه ځان چې دی وساتي نو الله تبارک وتعالی به په دې معاشره کې زموږ په کور بهر په ټوله کې بهترین یو پرسکون زندگی الله چې کوم دې موږ ته نصیب وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحم کرمك ما زمون گناهونه الله چې دې معاف کړي هغه د جبې دي د لاسونو دي ټولو دي موږ ټول په اعمالو په اقوالو رحم کرم وکړي مردگان لپاره دعا وکړي الله مردگان ټولو بخښي الله دار امیر صاحب ته دعا وکړي سفر چې کوم دی نو نږدې ملګری و الله د هغې چې کوم دی نو بخښي دا صاحب دي د عسکرو په اکسیو زیارت کوي دپاره چې کوم دی نو دعا وکړي الله یې رحم کرم وکړي نور مردگان نږدې پر پاسې ټولو باندې الله رحم کرم وکړي مریضانو ته دعا وکړي الله مریضانو ته شفا کامله عاجله چې کوم دی نو ورکړي زموږ د اعمال اصلاح الله چې کوم دی نو وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه